Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zai Muhammad Arif for tasu gori PIT Institute live on YouTube. तो dear students पते क्लास की बमुंगा वायु द वंडर शेयर फिल्म और 9 बेसिक एडिटिंग्स पे जनू चाहे तमुंगा वीडियो संगारा वास्तली शो और वीडियो के मुंग कटिंग वगैरह संग का वाले शो नो रजी स्टार्ट आखलू ओके डियर स्टूडेंट्स सो फिल्म और 9 जदी जना अखबाल सिस्टम के मासरा इंस्टॉल दा नो मा और बंदी डबल क्लिक हुआ हलो और जख पला फिल्म और चिकुम दियागा خلاص هم ټیک شو دغه موږ سره بیک اپ د پریویس پروجیکټ چې کوم دا ډیټیکټ شوی دی نو وای تاسو وای وډ یو لایک ټو یوز دیس بیک اپ فایل نه زه نه غواړم زه وایم چې فرش ماته خلاص شي فلمورا 9 اوکې نو فلمورا 9 چې کوم دی ګران ملګرو موږ په دې کې د خپل ویډیوز ایډیټینګ کولای شو ډیر اسانه طریقې سره ډیر ایزی پلیټ فارم دی او مطلب دا دی چې د دې انټرفیس چې کوم دی ډیر سمپل دی او په ډیر ښه لیول سره مطلب په ډیر ښه پروفیشنل طریقې سره موږ څه کولای شو په دې کې ایډیټینګ کولای شو اوپن پروجیکټ راخلې او که تاسو مطلب نیو پروجیکټ جوړوي زموږ الریډي نو نیو پروجیکټ دی نو سو نیو پروجیکټ موږ کلیک ورکو نو تاسو ته داسې س انټرفیس ښکاره شي د فلمورا 9 که تاسو په خي سایډ باندې وګورئ په رائټ سایډ باندې دلته موږ سره یو بلیک ډسپلی ښکاري او دا هغه سکرین دی چې کومه ویډیو موږ جوړو نو هغه موږ دلته کې ډسپلی کیږي د نه علاوه که تاسو لاندې حصہ وګورئ په دې کې موږ هغه ویډیوز او هغه ایمیجز او کوم بیک گراوند میوزیک هغه ټول دلته کې یو په یو پټ کوو دا وګورئ دلته موږ سره ویډیو ټریک دی او ورپسې ایمیجز ټریک دی ټیک شو لکنه او دین علاوه تاسو دا بره حصہ چې وګورئ په دې کې ډراپ یور ویډیو کلیپس ایمیجز او اډیو هیر په دې کې موږ اسانه سره خپل ویډیوز چې کله کلیک کو نو کوم ځکه پراتی هغه موږ په یو راغستل شو زره زما دیتا سمپلی په دې سایډ باندې موږ سره پروجیکټ چې کوم د هر فنکشن دی د هر یو ګور لکه فور ایگزامپل دلته کې موږ سره فنکشن دی سپیشل فنکشنز دی یو مینیو دا نو په دې کې د دې هر یو خپل ګروپس موږ سره پروت او هغه مطابق یو استعمالول شو ټیک شو کنه نو باندې لاین چې کوم د ټایټل بار هم د موږ سره کنټرول بټنز دلته کې او دلته کې فایل آپشن هم د چې دې زنه موږ خپل ویډیوز دې زنه هم خپل ویډیو امپورټ کولای شو او نوې پروجیکټ راغستلی شو ټیک شو کنه سو ریډو کنټرول زد او کنټرول واي والا آپشن یې کټ کاپی پیسټ دې زنه موږ کولای شو ټیک شو نو یو په یو دلته کې موږ سره پراتی او دې زنه موږ خپل ویډیو ایکسپورټ کولای هم شو او ډایرکټ یوټیوب ته هم کولای شو سو زرا زم په سمپل طریقې سره تاسو پویوما هیڅ ګران کار نشته ورکه کله چې تاسو خپل پروجیکټ د فلمور 9 تر واستل غواړئ نو جست تاسو به څه کوئ په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ کله چې په دې کلیک وکړئ فور ایگزامپل تاسو ویډیو هر ځای کې پراتی ځ خپل ویډیو را لمه ډیسکټاپ باندې ما سره ویډیو شته او زه دلته کې راولم نو زه څه کوم کلیک ور باندې لګوم او ویډیو ګورم لیټس سی زما سره دا یو ویډیو ده نو سو شو زما ویډیو تاسو کتلی شئ دلته کې رالاله او دا هغه ځای دی چې دې کې موږ سره کوم ویډیوز ایمیجز موږ راولو ځان ته وردلته یو ټایم لاین ته راولو چې کله موږ ټایم لاین ته راولو نو زموږ ویډیوز باندې به کار کیږي لیټس سی دا ویډیو زه راولم چې ټایم لاین ته راشي نو تاسو داسې هم راغستلی شئ او د نه علاوه تاسو ته یو آپشن درکوي چې کوم ریزولوشن سره یې بوځئ په دې طریقې هم تاسو راوستلی شئ او زه کنټرول زد سره واپس ځم کنټرول زد سره یې واپس کوم او تاسو یې په دې طریقه هم راوستلی شئ چې په دې پلس ساين باندې کلیک وکړئ او تاسو خپل ویډیو ډریګ کړئ نو تاسو کتلی شئ په دې طریقې سره هم تاسو خپل ویډیو ډریګ کولای شئ اوس زه تاسو ته ښیم ملګرو چې دې ویډیو کې موږ ایډیټینګ څنګه کولی شو نو تاسو کتلی شئ ملګرو په دې ویډیو کې یو فور ایگزامپل زه د دې ماشوم نوم لیکم چې دا کوم خبرې کوي نو د دې ماشوم نوم ایډ کولو لپاره به زه څه کوم ویری سمپل تاسو داسې کولای شئ چې دا ټایټلز چې کوم دلته کې راشي او په ټایټلز کې تاسو دلته کې چې وګورئ په دې کې موږ سره نیو کانسپټ هم دي دارنګه په نیو کانسپټس کې موږ د هغې نوم دپاره استعمالوو دارنګه وګوره نور داسې انډینګ دپاره چې کوم وي یا سب ټایټل څه خبرې موږ ایډ کوو هغه دې ځینه یو په یو کولی شو لور ترډ سره هم موږ نیم ورکولی شو وله دې ځینه خو زه غواړم چې نیو کانسپټ کې یو نوم وله وګورم لکه عموما زه په خپل ویډیوز کې راولم نو هغه زه دا یو یوز کوم نیو لور ترډ لیټس سی زه دلته کې استعمالوم دغه نیو لور ترډز چې کوم دی دا استعمال نو پلس باندې مې کلیک وکړو تاسو کتلی شئ چې کوم ځای کې زما دا کرسر ولاړ وي نو دا هغې ځای نه سټارټ وشي ټیک شو لکه ته غواړې چې دلته کې د دې نوم دی راشي یا د څه لیکل راشي نو ګوره دې ځای نه تر دې ځای پورې به د ده ډیوریشن شي نو زه دا ډیلیټ کوم او راځم دې ځای ته اوکې سو دلته کې ما نوم راوستو ګوره چې زه کله ویډیو پلی کوم نو دلته کې به نوم راشي نوم به څنګه ایډ کړو دلته کې سمپلی ویری سمپل دلته کې ډبل کلیک ور باندې وکړه نو تاسو کتلی شئ چې دلته تاسو ته ټیکس ښکاره شو دا ټیکس ترې ناخوا کوئ او زه فور ایگزامپل د نوم دی زکریا اینډ زکریا سلافي سو دا د ماشوم نوم دی او تاسو کتلی شئ څومره اسانې طریقې سره ما دلته کې ایډ کړو جسټ اوکې کا اوس تاسو وګورئ چې کله زه ویډیو سر نه کړم نو د ماشوم نوم به راشي
سو کتل شي په اسانه طریقې سره تاسو دلته کې ایډیټینګ کولای شئ. بیا فور ایگزامپل دلته کې د سمسټیک کړه ته وایي چې د دې ځنه د ویډیو ختم یا فور ایگزامپل ته غواړئ چې زما دا ویډیو دی بس دومره یې د اردین اخوا دی ختم شي ډیلیټ کول غواړئ نو دا کینچی تاسو تخکاری کینچی بټن باندې پریس کوئ چې کله پریس کړئ نو دا ویډیو بیا له حصہ شو او دا موږ سره بیا لشفه سو دا دوه حصے شو که تاسو نظر ور باندې واچوئ. که زه غواړم چې دا ډیلیټ کوم نو د کیبورډ نه ډایرکټ ډیلیټ بټن هم والی شي او کني نو دې ځنه هم ته ډایرکټ ډیلیټ کولای شي. نو ګور زموږ ویډیو شارټ ویډیو پاتې شوله نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې زموږ ویډیو دې ځنه سٹارټ شوله او کوم ځکه ما غوښتو چې زه ورکې نیم راولم نو نیم ورکې اډ کړی شو. دین علاوه چې کله زه په دې باندې ډبل کلیک وکم نو زما سره د ویډیو سیټینګ راشي په دې کې ویډیو سیټینګ هم راځي اډیو هم یو دغه کلر او موشن وغیرہ هم سره راشي. فور ایگزامپل زه چې आवाज لیک سیوا شي نو आवाज دې نه سیوا کولای هم شي. کلیر شو ملګرو زما سره آوټ سپیکر لګیدل مې بي چې په ویډیو ریکارډینګ کې داغه आवाज راځي یا نه راځي بټ ماته आवाज دلته کې اویلیبل دی او کې دې تاسو ته داغه आवाज بیا محسوس نشي. اوکې سو دا سه طریقې سره که تاسو غواړئ چې د لا په سٹارټ کې مطلب تاسو سو ورکې ولا یو انټرو ولا ورکې نو سمپلی انټرو ویډیو دلته کې تاسو دا کرسر چې کوم راواله دلته کې او دلته کې چې کومه ویډیو یا سا تاسو راوستل غواړئ هغه یو په یو دلته راوستل شي. فور ایگزامپل اوس موږ سره پلس نشان نشته وختي چې دا راوستل نو تاسو کولای شئ امپورټ ته راشي امپورټ فایلز میډیا فایلز نه تاسو راغستل شي. زه راولم یو ایمیج راولم او زه د انسټیټیوټ نوم راولم زه په سٹارټ کې دا نوم راشي نو زما کرسر په سٹارټ کې دی زه دا پلس نشان پریس کوم چې څنګه مې پریس کړم تاسو کتلی شئ چې زه اوس د ویډیو په سٹارټ کې به زما سره د پاکستان انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي یعنی پی آی ټي انسټیټیوټ لوګو به مخې ته راځي د هغې نه بعد موږ سره ویډیو شروع شي. ټیک شو که نه سو دا یو ایمیج ما راواغېستو ګورئ تاسو ایمیج هم یوز کولی شئ. که ته غواړئ چې د ایمیج کې څه چینجز راشي څه حرکت ورکړي راشي نو ډبل کلیک ور باندې وکړه دلته کې تاسو کتلی شئ د دې موشن دی نو موشن دپاره ګوره ډفرنټ موشن دي تاسو یو په یو دې ځای نه خوښولی شئ. لیټس سی زه بوم چې کوم دی دا خوښوم زه غواړم چې دا سلیکشن شي نو اوکې کوئ ور باندې اوس تاسو خپله ویډیو پلی کوئ تاسو کتلی شئ ستاسو د ویډیو په سټارټینګ کې به څه وشي دا ویډیو پی آی ټي بوم شاندې به وشي. کلیر شو که نه دین علاوه نور هم ډیر کار تاسو ورکې کولی شئ. یو اخري چې کومه خبره زه پکې اډ کول غواړم بیک ګراوند میوزیک تاسو څنګه راوستلی شئ نو ویری سمپل راشي دلته کې امپورټ ته امپورټ میډیا فایلز ته اور لیټس سی زه دا بیک ګراوند میوزیک راوستل غواړم نو کلیک وکړه اور دا سمپلی دلته کې څه کړه ډریګ یې کړه د دې نه لاندې چې کوم لیر دی په هغې کې یې څه کړه ډریګ کړه نو تاسو کتلی شئ چې دې ځای نه تاسو یې ډریګ کولی شئ او ستاسو بیک ګراوند میوزیک ورسره هم شروع دی او تاسو څه کوئ فور ایگزامپل دې ځای نه اخوا ته وایي چې د بیک ګراوند میوزیک اواز سلو شي ځکه چې دلته کې سټوډنټ خبرې کوي نو څه وکړه ډبل کلیک کړه دې حساب باندې کینچې سره موږ کټ کړو لاندې لیر سلیکشن به مست اخلي او د دې بیک ګراوند به راکوز کړي نو اوس به ستاسو او بیک ګراوند میوزیک چې کوم دی دارنګي کلیر شو. اور زه غواړم چې دې نه اخوا زموږ بیک ګراوند میوزیک ختم شي ځکه چې زموږ ویډیو ختمه نو کینچې راواله ورپسې او دا سلیکشن واخله اور ډیلیټ یې کړه. تاسو کتلی شئ چې زموږ سره بیک ګراوند لیر هر څه برابر شو اور که تاسو غواړئ چې د دې حصې نه اخوا دی بس د دې خبرې ختمې دي او زه بیک ګراوند میوزیک ته ورسره تیز نو کینچې راواله کټ کړه د دې سلیکشن الریډي شوی دی اور واپس دې باندې ډبل کلیک وکړه او د دې بیک ګراوند میوزیک سیوا کړه نو ستاسو سره به دې نه بعد به د هغې بیک ګراوند میوزیک شروع شي. سو آی هوپ چې تاسو به په دې کلاس باندې کلیر شوي یې دارنګې تاسو ته واړه واړه پروجیکټس په فایور باندې هم میلاویدلی شي آنلاین پروجیکټس چې هغې تاسو ته وایي چې دې ځای نه ویډیو ماته کټ کړه او دومره حصه موږ ته پرېږده یا دا سره یو ځای کړه. که تاسو یو ځای کول غواړئ دې سره بله ویډیو اچول غواړئ نو ویری سمپل راشي یو بل فایل راولئ فور ایگزامپل ته ورسره اینډ کې یوټیوب سبسکرپشن والا تمبنیل راوستل غواړئ نو دا که خیال وکړئ جست دلته راواله اور پوټې کړه نو چې کله زموږ ویډیو دلته کې راشي اور ختمېږي نو اینډ کې به موږ سره د یوټیوب والا یوټیوب سبسکرپشن والا آپشن راشي نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې څومره اسانه طریقې سره زموږ چینل اینډ کې سبسکرایب چینل راغی. که تاسو غواړئ چې دا بیک ګراوند ګرین کلر ترې ناخوا شي نو ډبل کلیک ور باندې وکړئ او راشي دلته کې ویډیو او چې کوم د دې آپشن موږ دې باندې ډبل کلیک وکړو د دې دا وینیو موږ ته راشه د سره یو آپشن وي آډیو کلر موشن ان ویډیو ټیک شو. دې کې کروما کې کروما کې تاسو چک ولګوئ نو خپل اندې به هغې نه څه وشي تاسو هغه بیک ګراوند چې کوم دی اخوا شي او دا تاسو بیا مطلب دا یو قسمه پی ان جي تاسو په دې ویډیو باندې دلته کې هم راوستلی شي صحیح طریقې سره. لکه زه تاسو ته اگزامپل در کوم دلته کې وګورئ فور ایگزامپل دلته کې دا راوستل غواړم نو تاسو وګورئ زموږ سره ویډیو په منځ کې اکثر وګوره موږ ته شاتانه ویډیو ته نه ښکاري نو څوک ډبل کلیک ور باندې وکړئ کروما کې پریس کړئ اور اوکې کوئ نو تاسو اوس کتلی شئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هغه بیک ګراوند چې کوم شي هغه ترې نه اخوا شو. تاسو غواړئ دا لږ شان وړوکی کړئ ور باندې پریس کړئ دلته کې او د دې څه وکړئ دا لاسې راکوز کړئ او ستاسو د خپلې مرضي مطابق
सेट अप وکړئ تاسو کتل شي نو دا رنګ تاسو خپل ویډیو جوړولای شئ کله چې تاسو ویډیو کمپلیټ کړئ ایډیټینګ نو هغه نه بعد تاسو ویډیو څنګه به ایکسپورټ کوئ سیو کوئ به څنګه جست ایکسپورټ بٹن دا وګورئ دلته اور باندې کلیک ووهئ اور تاسو MP4 کې کوم یو فارمیټ سره تاسو دا کول غواړئ دلته کې ورته سره چې کوم ځای کې تاسو اچول غواړئ هغه پوزیشن ورته خوښ کړئ اور جست سو کوئ دا غي एक्सपोर्ट स्टार्ट करें چې एक्सपोर्ट स्टार्ट करें تاسو ویډیو بس شي رندر شروع شي او تاسو ویډیو با الکه چې کوم لوکیشن ورته تاسو خیال تکي به پراته شي نو زه نه غواړم چې دا سیو کما تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو ځانګړي اسانه سره جوړی کړئ आई होप چې تاسو په دې ویډیو باندې کلاس باندې پوي شئ په دې ویډیو کلاس او پلیز موږ ته کمنټ ضرور وکړئ چې تاسو په دې کلاس باندې پوي شئ نو چې کوم قسمه تاسو ته ویډیو ایډیټینګ وکړئ موږ ته کمنټس کې ضرور وایئ چې نیکسٹ کلاس موږ په هغه باندې تاسو ته جوړو थैंक यू सो मच हैव अ गुड